چې مخکې به ګیله کوله چې زما د پارټۍ حکومت نشته، مخکې به ګیله کوله چې ما سره په لاس کې څه نشته. نن د پاکستان ټولې پاچاهانو حکمرانان دي. نن په مرکز کې 14 پاچاهانې حکمران دي. نن په صوبو کې 2 صوبې چې دي هغه د پی ټي آی حکمران دي. موږ عوام تپوس کوو، موږ غریبانان تپوس کوو چې تاسو ټولو لیډرشپ ته د پاکستان حکمراني حواله شوې ده. زه امن غواړم. د نن نه میاشت مخکې د باچا خان په مرکز کې یو قومي جرګه وشوه او هغه قومي جرګې د ننه پورې پته ونه لګېده. په دې ملک زموږ څوک ذمه داران دي، ټول د عوامو دشمنان دي. امان مطابق زموږ حکومت ته دا خبره کوله چې ابن امان چې دی دا موږ چې دی ملک امن راشي او موږ نور چې دی دا کوم مخکینی حالات شو هغه حالات ته بیا رانشو او موږ چې دی امن او امان باندې پاتې شو. دې به حالې څه دایم چې موږ سره نور دومره څه نشته. و چا سبا 2 میاشتې راشي، چا سبا 3 میاشتې راشي. هغه هم د سعودي کې څه کسان زموږ وروڼه مزدوري کوي، هغه هم چې ختم شو او کړي هغو ته زیاتې ناستې دي. نو زه دا خبر کوم چې عمر کې به غلاګانې ډاکې دا به ډېر سیوا شي، مرګومار به سیوا شي. نو موږ درخواست کوو چې دوی کښېني او ټولې پارټیانې حکومت کې دي، دوی کښېني پالیسي جوړه کړي او دې عوام ته یې ریلیف ورکړي. هغوی دا پیغام ورکوم چې دا به موبایل په ګاډو کې نه کېږي، دا به کرپشن نه کېږي چې ته بنګلې جوړې کړي. تو مثلا په هر شهر کې ستا بنګلې، په هر ځای کې ستا پیسې. زه هغوی دا پیغام ورکوم چې نور قوم چې دی هغه ته اوډ مطابق سوال نه پیدا کېږي چې اوډونه اوس خلکو نه اوډونه هېر شوي دي. خلکو ته صرف چیني یاده ده، اوړه یاد دي، صرف خلکو ته غریبانو خلکو ته دغه شیان یاد دي. خلکو د ذهنونو نه اوډونه وتي دي، د خلکو د ذهنونو سیاست وتلی دی، د خلکو د ذهنونو هر څه د وخت کړي دي. ولې نن سبا په 250 روپۍ لیټر دی، ګاډی خو څوک چلولی نه شي. څوک نن سبا چې څوک خپله ښځه وساتي دا داسې شه چې هغه په انډیا ولاړي او په انډیا هندوستان سره بمباري کوي. هغه شانتي لکه حالات دي په ما باندې. زه دا ټولو پارټیانو ته 13 پارټیانو ته او سره او پی ټي آی سره زه هغو ته دا درخواست کوم چې ټول په اقتدار کې کښېنئ، زموږ حال جوړ کړئ. حکومت ستاسو شو، یو کال یو کوئ، موږ سره وټونه هم مه کوئ، خو الله ته ته وګورئ. موږ نور دې حالاتو ته نه شو تللی. دا حالات زموږ ډېر زیات خراب دي.